نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم سورة التين مکی سورة تین سورت تا سورت التین وی زکا چه دا سورت تشورو کے لفظ دا تین راغلن دا سورت دا نبی علیہ السلام دا حجرتنا اولان دی نازل شوید اعتبار دا ترتیب قرآن سرا دا سورت پنز نبی دی نازل دو پلحاظ سرا اتیشتم دی دی سورت کی یورو کو ات آیاتو ندی مکی صورت کی دا نبی علیہ السلام شرح صدر ذکر شو دی صورت کی دا شرح صدر چکم سے چاہم کا مکرم دا دہاغی عظمت ذکر کی دی صورت کی اللہ رب العالمین دخبل قدرت نمونے ذکر کی برکتی خوراکن ذکر کی برکتی زایون ذکر کی دا انسان دا تخلیق مرتبہ او فضیلت چاہا بہترین خیستہ جوڑے دلی اغا ذکر کی او بیا پا اعمالو کے دا تفاوت ذکر کی او دا کافر رسوائی اللہ پاک ذکر کی ابتدا کی لفظ دا تین دی عربی جب کی تین انذر تو تین مراد انذر میوہ دا او زیتون مراد زیتون میوہ دا یاد تفسیر جلالین لکھی چی و تین و زیتون دین مراد دو گرون دی پشام کی دو گرون نمون دی تین او زیتون دا پشام کی دی پدی باندے دا میوی ڈیری کی گی دا گرون نمون تین او زیتون او شام دا خود پیغمبرانو دا دیر پیغمبرانو مسکن پاتے شوی دی اللہ جل شانہو دا غی عظمت او برکت تے شارو طور سینین کوہی دور طور سینین دین مراد کوہی دور دی چی موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ پاک سر خبر کرو اور سینین معنی مبارک یا سینین نمراد دغا کوہی دور چی خیستہ دی پا میوجاتو انو باندو اللہ پاک پا دغی کوہی دور باندے قسم کی چی دا کوہی دور دا پا مقام سینین کی دی برکتی زی کی دی او دا سے زی کی دی چی دی کی دا میوی انی دیری کہ اللہ رب العالمین دا مکی مکرمی عظمت ذکر کی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ دا خار چی دا امن خار دی چاہا مکہ مکرم دا دین بعد اللہ رب العالمین فرمائی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بتحقیق سر انسان ماڈیر جات خیستہ پیدا کر پہ اعتبار دا جوڑک سر دا انسان پیدائش دا دیر خیستہ وقت مناسب زی کے دی سترگ مناسب زی کے دا خپا مناسب زی کے یعنی ٹول دا سے پیدا چھ دا دین نور خیستہ کے دین شو پٹول مخلوق کی دا انسان نا خیستہ بل نشتا اسمرا مخلوقات چی دا ٹول انسان نا پا حسن کی خیستہ ندی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بدور یو بادشاہ دا غنمو عیسیٰ ابن یوسف عیسیٰ ابن موسیٰ خزیتے ہوئے کہ چرتو تدی مخامق سکمین خیستنی نتدی پما باندی پدریو طلاقو طلاقو تدین خیستنی
بادشاہ خو ډېر زیات حیرانه شو خبره مې کړې ده خو ښکار یې وکړو دا سپوږمۍ ډېره ښایسته داسې معلومېږي چې دا ښځه را باندې حرامېږي په علماو باندې وګرځېد خو په هغه وخت کې دا وابیان نو مسله ورته هر چا دا کوله چې بس ښځه دې حرامه ده او چې وابیان پیدا شول درې طلاقونه یو دی اسم نشته شیعاګانو قادیانانو وابیانو مذهب دا چې درې طلاقونه یو دی حراموالی پې اړو راځي نه درې سکې چې په لګونو م یو ایوی په یو میاشت کې دی 100 لاکه طلاقونه ورکړل دا به صرف یو په هغه وخت کې دی نو چې کوم عالم له وتا هغه به بس ښځه د حرامه ولې ستا ښځه خو د سپوږمۍ نه ښایسته نه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شاګرد هغه ته مسله راغله چې باچا سلامت خلیفہ منصور عیسی ابن موسی خدا مسله کړ د ډېر زیات خفه دی چې دا خو د ښځې نه فارغه شو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد ورته وی چې اسم نشته باچا ته وی چې خپل ژوند کوو ټول خلک حیران دي خلک وی حرام ورته وی چې اسم نشته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد ورته دا آیت ولستو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان په ټول دنیا کې ښایسته دی نو کدی وی چې د سپوږمۍ نه ښایسته نه نو طلاق دی نو ښځه خو د سپوږمۍ نه ښایسته ده نو طلاق نشو دا فقیه دې ته وایي چې د خبرې په مقصد او په معنا وي د قرآن کریم چې کوم دننه علوم او معانی دي مقاصد دي باریک اشارات دي په هغې باندې پوي او د حدیث په معنا او مقصد باندې پوي مسله حل شو معلومه دا شوه چې انسان په ټول مخلوق کې ښایسته الله جل شانه پیدا کړي او دا انسان ښایسته الله پاک فرمایي دا من کله کله کمزور حالت ته واپس راوړو اول دماغ کار نه کوي وخت به تیرو دا دماغ کار بیا پرېږدي چې کله انسان دماغ واپس کمزوري شي او دی ضعیف شي نو د دو نیک اعمالو کې کمی راشي سړی چې ځوان نو نیکۍ ډېرې کولی شو چې کله بوډا شو نو نیکۍ نه پروزي دې دومره ثواب نشي ګټلی نو الله پاک فرمایي الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات کچری او سړی داسې وي چې هغه په ځوانۍ کې عبادات کړي وي او هغه باندې کمزوري حال راغی دی کمزوري شو ضعیف شو بیمار شو دماغي توازن یې کمزوري شو نو کدی اعمال د نیکۍ لګم کوي الله بدل هغه ثوابونه ورکوي چې کوم د صحت او په ځوانۍ کې کړي سړی ځوانۍ کې عبادت کوي نو که بوډا شو بیا لګم کوي الله ول ثوابونه هغه ورکوي عبدالله بن عباس سے حدیث راوی معلومه دا شو چې ځوانۍ کې به عبادت کوي سړی بوډا شي سم د عبادت په نه پروز ډېر نشي کولی چې لږو کې ستړي شي چې ځوانۍ کې کړي الله ولا ثوابونه د ځوانۍ والا ورکوي او چې ځوانۍ کې نه کړي بیا دې وایي شمېري ځوانۍ کې نه کړي د ګناهونو نه ښه پریوځي ټوله ځواني په ګناهونو کې تېره کړي الله دې موږ او تاسو وساتي دا بعضې ځوانان په ځوانۍ کې په خرمستۍ کې لګیا وي مونځ او دس عبادت د سره حیا عزت پېژني نه نو چې کله بوډا شي بیا وایي زه جومات ته ځمه نو بیا هغه ثوابونه دې نه شي ګټلی چې کوم د ده دپاره د ځوانۍ په کار ولې هغه وخت په ده تېر شوی دی الله جل شانه به دې نیکانو خلکو ته دا ثواب ورکوي او بیا کافر ته وایي چې ته مې د ځوانۍ نه بوډاوالي ته بوت دی نو واپس ولې ستا پیدا کول ما ته ګران دي چې ته تکذیب کې د قیامت ولې الله رب العالمین بهترین فیصله کوونکی نه دی نو حدیث مبارک کې راځي چې کله د اخیر آیت ووې نو آخره کې به ووې وانا علی ذلک من الشاهدین چې زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله رب العالمین بهترین حاکم نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم والتین قسم دی په انځر باندې والزیتون او قسم دی په زیتون باندې وطور سینین او قسم دی په کوه تور باندې چې په مقام سینین مبارک مقام کې دی
وهذا البلد الامین او دا خار امن والا لقد خلقنا الانسان في احسن التقویم فتاقی سرم پیدا کرد انسان جنس انسان پا خیستا شکل صورت برابر والی سرم خیستاوں پیدا کرد ثم رددنا اسفل سافلین بیا ممندی واپس کو اسفل سافلین کمزور حالت تا باز خلق تا دی باز زوانے کی مڑشی بازی بوڑا شی کمزوری دیر نشی او بازی بکی کمزوری دون حد پورے کمزوری کو چاہ ابتدائی حالت تا واپس لارشی تا دا اللہ قدرت الا الذین آمنوا سوابنا غی نشی کٹلی مگر آکسان چاہ ایمان روڑی دے وعمل الصالحات وعمل کری تنیکے کدی بیان نمشی کولی اللہ والا سوابنا ورکئی چکم بدو دا کمزور حالت اڑان دی کول فلهم اجر غیر ممنون فزدیر پارا بدی دین ختمی دن کی فما یکذبک بعد بالدین پس کم سیزو تب تقذیب کے واچولے بس دا دی ابتدا دا زوانینا بڑاوالی تراتلونا بالدین پبارد قیامت کی یعنی اللہ جل شانہو تا دا زوانینا بڑاوالی تبود دی او بیان تو قیامت نمردا کم سی دی مسئلے تبود علیس اللہ بأحکم الحاکمین آئین اللہ پاک بہترین فیصلہ کون کی تفسیر جلالی لکھی چی دیجے کہ بیچ بلا ولنا اللہ رب العالمین بہترین فیصلہ کون کی دی او منددی خبری گواہی ورکو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین